أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمدلله نن د جرمني جلسه سالانه شروع کیږي لګیا ده. دا وخت د جرمني جماعت دا وخت چې ما دلته په جلسه کې وګوري خو بشري تقاضې د انسان سره وي او صحت وغیره هم د دې یوه برخه ده. نو په دغه وجه د ډاکټر په مشوره په آخري وخت کې د جرمني سفر ملتوي کړی شو او تجویز هم دا شوی و چې دلته د MTA په ذریعه دلته نه د MTA په ذریعه دی د جرمني د جلسې چې کوم پروګرامونه دي هغې کې شمولیت وکړی شي او همدلته نه دی د جرمني جلسې کې چې کوم شامل شوي خلک دي هغې ته د خطاب وکړی شي. حضور فرمایي چې دا به هم د خدای پاک په توفیق کېږي. خدای پاک د توفیق راکړي. دعا کوئ. دا هم د خدای پاک احسان دی چې د دغه زمانې چې کوم ایجادات دي نو هغې کې هغه دغه شان د رابطې سامانونه جوړ کړي دي او ډېر داسې خلک دي چې ملاقات یې کول غوښته نو دغې سبب به خدای پاک څه بل وخت پیدا کړي. بهرحال په دغه ذریعه کم از کم په جلسې کې د شمولیت چې 80 یا 80% کمی چې کوم دغه خو پوره شي. حضور فرمایي د هغه زینندارې به انشاءالله راځي او دا وخت هم زه ګورم لګیا هم چې خلک هلته ناست دي. خدای پاک د جلسه او ټول انتظامات په هر لحاظ بابرکته کړي او خلکو ته د توفیق ورکړي چې ټولو پروګرامونو نه د هغې ښه پوره استفاده وکړی شي. دې ځل د هغه انتظام نه په بیل رنګ کې جلسه کېږي لګیا ده د کم انتظام چې د جرمني جماعت عادت لري د حالونو دننه او جوړ کړي انتظام کې به جلسې کې دی او د جلسې انتظامیې ته هم زیات انتظام اجد به نه و د کولو د جلسهګاه په لحاظ د خلکو ته به هم عموما جوړ کړي سهولتونه به جوړ شوي سهولتونه به ملاوېده خو اوس په کلاوزي کې د جلسې د انتظام په وجه څه مشکلات به انتظامیې ته هم وي او شاملونو ته به هم خو دغه مشکلات زغمل او د جلسې مقصد پوره کول دا پکار دی چې د دواړو مقصد وي د انتظامیې هم او د شاملینو هم او په مشکلاتو باندې پریشانی او ګیله نه د پکار ورو ورو به دا انتظام ښه شي. په انګلستان کې به هم مشکلات همدغه شان وو او اوس هم شته خو اوس انتظام ډېر ښه شوی دی. نو په دغه ورځو کې په دې پوه شئ چې مونږ به په هره ګرانه په هر مشکل ښه په روڼ تندي خپل مقصد له ترجیح ورکوو. د برطانیې جلسې ته لا میاشت نه ده تېره او په دې کې یو خوا که خلکو د انتظاماتو تعریف کړی دی نه ورسره زنو د کمو طرف ته هم د کمی هم په ګوته کړي دي او دا کمی او کمزوری خو وي او د دې د لرې کولو کوشش انتظامیه کوي او آینده به هم کوي انشاءالله. خو که ټول شاملین تعاون وکړي او کارکوونکي دې هم تر خپله وسه کوشش وکړي چې موږ په هر لحاظ انتظامات د خپلو صلاحیتونو د وسایلو په لحاظ به د ښه کولو کوشش کوو نو بیا برکت راځي. او حضور فرمایي چې دې لپاره به زه چې
ټول کم ډیوټي کوونکي کارکوونکي دي دوی ته به وایم چې د ټولو نه مخکې ستاسو فرض ده چې د میلمنو بهترینه میلمستیا تر خپله وسه د خدمت په جذبه دا کار کوئ. همیشه د خوش اخلاقۍ مظاهره کوئ. د هر شعبې چې کم کارکوونکي دي هغه ته په مخ باندې یو مسکا پکار ده چې میلمه سره دغې سلوک کوي او دعاګانې دې کوي خپل کار دې کوي. په دغه جذبه دې کار کوي چې موږ د حضرت مسیح موعود علیه السلام په بلنې باندې کم راغلي میلمانه دي دغې به خدمت کوو. که حالات څنګه هم وي موږ به د خپل اخلاق معیار اوچت ساتو او خدمت به کوو. عمده او میلمانه دې هم دغه مقصد وړاندې وساتي چې کوم د جلسې مقصد دی. لکه څنګه چې حضور فرمایي چې لکه څنګه چې ما وویل چې هر تکلیف پکار ده چې هغې دې برداشت کوي او په دغه 3 ورځو کې د هغه مقصد د ترلاسه کولو کوشش دې کوي. او د انګلستان په جلسه سالانه کې چې کوم ما د جلسې مقصد بیان کړی وم هغه زموږ مقصد دی او هر ځای کې چې جلسې منعقد کیږي نو دغه مقصد هر احمدي ته وړاندې ساتل پکار دی او که داسې وي نو د هر قسم تکلیفونه به هر شامل شوی هر تن د خدای پاک له خاطره به زغمي او داسې به هغه د خدای پاک د رضا ترلاسه کوونکی وي. خدای پاک د هر چا له دې توفیق ورکړي. همیشه یاد ساتئ چې موږ باندې د خدای پاک انعامونو کې دا یو ډېر لوی انعام دی چې کوم د حضرت مسیح موعود علیه السلام په ذریعه خدای پاک موږ راکړی دی چې او هغه دا چې په کال کې یو ځل موږ راغونډېږو او د خپل د روحاني او د اخلاقي ترقۍ سامان کوو او داسې پروګرامونه جوړو چې موږ خدای پاک د جوختۍ او په تقوا کې زموږ اضافه کوي. په دغه اراده او نیت ورځې تیروي چې موږ به اعلی اخلاق موږ د یو بل د حقونو د پوره کولو به هم اعلی معیار قایمو. یو بل سره به مینه محبت او تعلق زیاتو. خفګانونه به ختمو. د خدای پاک د رضا د ترلاسه کولو کوشش به کوو. هر قسمه لغویاتو نه به ځان ساتو. همدغه څیزونه دي چې حضرت مسیح موعود علیه السلام موږ نه توقع لرلې ده. همدغه څیز دی چې د خدای پاک خوښ دی او دې لپاره خدای پاک موږ انسانان جوړ کړي یو اشرف المخلوقات جوړ کړي یو. نو هر احمدي چې جلسې له راځي نو هغه ته دا خبرې د نظر وړاندې ساتل پکار دي چې که د خدای پاک د رضا ترلاسه کولو کوشش نه دی روان، که د تقوا کې د ترقۍ کوشش نه دی روان، که د اخلاقو اعلی نمونې ښودلو کوشش نه دی روان، که د بندګانو حقونه نه پوره کیږي لګیا دي نو بیا جلسې ته د راتګ مقصد نه پوره کیږي، هیڅ فایده نشته. د حضرت مسیح موعود علیه السلام دعاګانې مصرف همدغوی په هکله پوره کیږي چې په دغه مقصد باندې پوهیږي لګیایي، دغه غرض باندې به پوهیږي لګیایي چې د کوم لپاره حضرت مسیح موعود علیه السلام د جلسې اجرا فرمایلی و. هغوی فرمایي چې زه بیخي دا نه غواړم چې د دې زمانې چې کوم پیرزادګان دي د هغوی په شان د موږ صرف ظاهري شوکت ښودنې لپاره زه د خپل د مباین راغونډ کړم، بلکې هغه علت غایي چې ورلپاره زما دا هیله جوړه کړې ده هغه د خدای پاک د مخلوق اصلاح دی. یعنې هغه بنیادي وجه او مقصد چې ورلپاره ما د جلسې تنظیم کړی دی او دا تدبیر مې کړی دی د خدای پاک په اذن، د خدای پاک په رضا، چې د خدای پاک په حکم د هغې د ترلاسه کوونکي د زه شم. نو هر احمدي ته دغه خبرې خپل وړاندې ساتل پکار دي. په دنیا کې هر احمدي ته په عام طور باندې هم خپل وړاندې ساتل پکار دي، صرف خاص د جلسې لپاره نه، خو خصوصا کم خلک چې دلته جلسې لپاره راغونډ شوي دي هغوی ته خو په خاص طور دغه خبرې خیال ساتل پکار چې که دغه کارونه تاسو کوئ نو هله به د جلسې مقصد پوره کوونکي به تاسو یئ، اومله به جلسې ته د راتګ تاسو ته فایده کیږي او چې کله د دغه مقصد د ترلاسه کولو لپاره تاسو خپل ښه پوره کوشش وکړئ او که ستاسو د خدای پاک سره تعلق پیدا نشو، که ستاسو اخلاقي او روحاني حالاتو کې بهتري رانغله نو داسې شاملینو نه حضرت مسیح موعود علیه السلام د ډېرې وزاره اظهار فرمایلی دی. دلته د نوي انتظاماتو د لاندې که تاسو په زرګاو هم راغونډ شئ یا چېرته هم چې جلسې کېږي که خلک په زرګاو په شمېر کې راغونډ شي او هغه مقصد نه ترلاسه کوي چې کوم د جلسې مقصد دی چې تقوا دې پیدا کړی شي نو بیا جلسې ته د راتلو هېڅ مقصد نشته دی او د جلسې د منعقد کولو هم څه فایده نشته. هغوی فرمایي چې د بیعت په سلسلې کې چې کوم داخل شوي مخلصین دي هغې د
د دغه عاجز د بیعت په سلسله کې چې کم مخلصین داخل دي هغې باندې دا خبره ښکاره شي چې د بیعت کولو غرض دا دی چې د دنیا مینه دې سړه شي او د خدای پاک او د رسول مقبول صلی الله علیه و آله وسلم مینه دې په زړه غالب شي او داسې د انقطاع حالت دې پیدا شي چې د آخرت سفر دې بیا مکروه نه معلومیږي. دا څومره لویه ذمهواري ده چې حضرت مسیح موعود اسلام په موږ اچولې ده. دا څومره لویه توقع ده چې حضرت مسیح موعود اسلام موږ نه لرلې ده او چې خپل ټولو مینو باندې به د خدای او د رسول مینه غالب او یو داسې دنیاوي محبت نه ده پکار چې دغه محبت مقابله دې وکړي شي. نو که دا خبره زموږ په زړونو کې راسخه شي نو مله به زموږ دنیا به هم ښه کېږي او دین به هم ښه شي، آخرت به هم ښایسته شي او دا دنیا به هم ښایسته وي. نو شاملینو ته دغه خبره همیشه خپل وړاندې ساتل پکار ده او په دغو 3 ورځو کې دا مسلسل یاده ساتل پکار ده، بار بار دا یاده ساتل پکار ده، بار بار خپل ذهن ته دا راوړل پکار ده. که داسې زموږ نو بیا پوه شئ چې تاسو جلسې ته د راتګ مقصد بیا وموندو او که نه نو بیا موږ د خدای پاک د نعمتونو قدر کوونکي نه یو. د خدای پاک دا یو ډېر لوی نعمت دی په موږ چې هغه موږ له د حضرت مسیح موعود علیه السلام د منلو توفیق راکړی دی او که موږ د هغې د منلو نه پس هم د هغوی بیعت کولو نه پس هم د هغو مقصدونو د ترلاسه کولو کوشش نه کوو چې د روحاني ترقي او د اعلی اخلاقو د ترلاسه کولو مقصد دی نو بیا موږ د خپل د بیعت حق هم نه پوره کول لګیا یو. نو داسې خبرې هر شاملېدونکي ته خپل وړاندې ساتل پکار دي. نو دا تل یاد لرئ چې دنیاوي نعمتونه پکار نه دي چې احمدي د تقوا نه لرې کړي، د خدای پاک د عبادت نه لرې کړي، عبادتونه د هغې نه هیر شي. اعلی اخلاقي اقدار دې موږ نه په زور واخلي. دا کاروبار دا دنیاوي نعمتونه چې کوم خدای پاک موږ له راکړي دي دلته چې موږ راغلي نو د ډېرو خلکو دلته چې راغلي دي نو ډېر خلک داسې چې دغې حالات ډېر ښه شوي دي بلکې د ټولو ښه شوي دي د هغه حالاتو په مقابله کې چې کوم د پاکستان کې د هغوی حالاتو یا مخکې چې کوم ستاسو حالاتو باوجود له دې چې نن سبا ګراني ده او معاشي حالات خراب دي بیا هم ستاسو حالات د دغو حالاتو په مقابله کې په معاشي لحاظ په دنیاوي لحاظ زیات ښه دي چې کوم ستاسو په پاکستان کې ونو. دا خبره همیشه یاده ساتئ او د خدای پاک شکرګزاري کوئ او د خدای پاک د شکرګزاري چې کوئ نو د هغه مینه او د هغه د رسول مینه په زړونو کې زیات نه زیاته د پیدا کولو کوشش کوئ، د خپل د تقوا معیارونو د اوچتولو زیاتولو زیات نه زیات کوشش کوئ. همدغه مقصد دی چې ورلپاره دا جلسه کېږي. حضرت مسیح اسلام لکه څنګه چې فرمایي چې دا خو یوه هیله جوړه کړې ده، هغوی دا یوه ذریعه ده، دا یوه بانه ده چې زر تر زره په تقوا کې ترقي وشي. هغوی فرمایي دا خو ستاسو د تربیت د یو ماحول پیدا کولو کوشش دی، کوشش کړی دی د خدای پاک په فضل. ګینې صرف دا نه چې څوک چې په جلسه کې شامل شي هم هغه به خپل معیار اوچتوي. هر هغه تن چې د حضرت مسیح موعود علیه السلام په بیعت کې شامل شوی دی نو هغه هغه وخت د هغوی د بیعت کې د شاملېدو مقصد به پوره کوي چې کله د خپل د تقوا معیار به هغه زیاتوي. او تاسو چې په جلسې کې شامل شوي نو یقینا په دغه نیت شامل شوي او شاملېدل پکار دي په دغه نیت چې تاسو به مخکې نه زیات د خپل د تقوا معیار اوچتوئ. نو په هر لحاظ نو په دغه لحاظ هر مدي ته خپل ښه پوره کوشش کول پکار دی چې هغه دی دغه مقصدونه ترلاسه کوونکي دي شي. حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمایي چې خدای پاک چې دا جمعه جوړول غوښتی دی نو غرض همدا ایښی دی چې هغه حقیقي معرفت چې د دنیا نه مفقود شوی دی او هغه حقیقي تقوا او طهارت چې په دغه زمانه کې نشته هغه د یو ځل بیا قایم کړي. بیا یو بل ځای کې هغوی فرمایي چې یا هغه ټولو خلکو چې خپل ځان زما په جومات کې شمیرئ په اسمان باندې به تاسو هغه زما په جومات کې شمیرلی کېږئ چې کله په رښتیا تاسو د تقوا په لارو باندې قدم ووهئ. بیا هغوی فرمایي چې د خدای پاک عظمت په زړونو کې کښېنوئ او د هغه د توحید اقرار صرف دا نه چې په خوله بلکې په عملي طور وکړئ چې خدای پاک هم بیا په عملي طور خپل د لطف او احسان په تاسو ښکاره کړي.
نو د حضرت مسیح موعود علیه السلام دغه ارشادات همیشه ځان ته وړاندې ساتي او لکه څنګه چې ما وویل چې همدغه مقصد جلسې ته د راتګ او د حقیقي احمدي جوړېدو دی. حضرت مسیح اسلام بیان فرمایي چې په دغه نیت هر احمدي ته په جلسې کې شاملېدل پکار دي چې کوم حضرت مسیح اسلام بیان فرمایلی دي همداسې څیزونه په ځان کې پیدا کول پکار دي. خدای پاک چې تاسو ته کوم ماحول میسر کړی دی د نه فایده پورته کوي او په دغه ورځو کې د هر قسمه دنیاوي علایشونو نه ځان د پاکولو کوشش وکړئ او په دغه نیت د پاکولو کوشش وکړئ چې په آینده ژوند کې به تاسو به ځان د دغه دنیاوي علایشونو نه صفا ساتئ او کوشش به کوئ چې دین په دنیا باندې همیشه مقدم وساتئ او دې لپاره به د خپلو ټولو صلاحیتونو نه به کار اخلئ. حضرت مسیح موعود علیه السلام په خپل جومات کې شمیرلی هم هغه تن دی چې پکې حقیقي تقوا او طهارت پیدا شي او څوک چې خپل حالتونه د سمولو د خپل د نیکۍ د معیار د اوچتولو کوشش وکړي او دغه خواهش هغوی اظهار کړی دی چې د خدای پاک د رضا د ترلاسه کولو لپاره تر خپله وسه کوشش کوئ. خپل ژبې د خدای پاک په ذکر لاندې ساتي، خپل شپې او ورځې په عبادتونو کې تیروئ. دنیاوي کارونه چې یو انسان ته د بشري تقاضو په وجه کول وي او په معاشره کې چې اوسېږي نو کول وي نو دا دې ته مه پرېږدئ چې هغه د خدای د یاد نه تاسو غافل کړي. د خدای پاک مقابلې ته هغې مه ودروئ. په هر عمل د خدای پاک د رضا د لټون یوه ننداره پکار ده چې ښکاري. حضرت مسیح اسلام فرمایي چې یاد لرئ چې کامل بندگان د خدای پاک هم هغه چې چا باره کې خدای پاک فرمایلی دي چې کله د هغې زړه د خدای پاک سره ښه رښتونی تعلق وش پیدا کړي نو بیا هغې نه بیلیږي نه، چې رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله، چې د دغه کیفیت په دغه طریقه باندې انسان پوهېدي چې لکه څنګه چې چا ماشوم بیمار وي نو که چېرته هم لاړ شي په کم کار کې چې مصروفه وي خو د هغه زړه او د هغه ټول پام دغه ماشوم طرف ته وي. همدغه شان کم خلک چې خدای پاک سره رښتونی تعلق او مینه پیدا کړي نو هغه په یو حال کې خدای پاک بیا نه هېروي. نو خدای پاک چې کوم د یاد دی او دغه ذکر دی نو دا هر احمدي ته هر وخت د نظر وړاندې ساتل پکار دی. همیشه دا کوشش د احمدي پکار دی چې هغه زه به هر عمل د خدای پاک د رضا مطابق به کوم او د خدای پاک په ذکر به خپل په خوله ساتم او هغه کار نه به ځان ساتم چې خدای پاک ته نه منې کړي دي. همیشه دا چې یاد دی او دغه خبره خیال وي په ذهن کې، همیشه چې دا خبره په ذهن کې ناست چې زما هر حرکت او سکون د خدای پاک د نظر مخې ته دی نو ځکه داسې یو عمل د ما نه ونه شي چې د خدای پاک د خفګان سبب جوړېدی شي. نو دا هغه حالت دی چې کوم حضرت مسیح موعود علیه السلام مونږ کې لیدل غواړي او د هغې د ترلاسه کولو لپاره موږ ته کوشش کول پکار دی. نو نن دا لوز وکړئ چې موږ چې کوم د بیعت لوز حضرت مسیح موعود علیه السلام سره کړی دی د دې د پوره کولو به موږ هر ممکن کوشش کوو او د حضرت مسیح موعود علیه السلام د تعلیم د اثر لاندې او د هغوی مشن چې موږ پوره کوو نو ایمان به د سوریانو د لاندې راکوزولو ښه پوره کوشش کوو او دا نه چې خپل ایمانونه موږ کم کو په دنیادارۍ کې پریوزو او موږ به همیشه د قرآن په تعلیم عمل کوو چې په خیر امت کې وشمېرلی شو او په هغه امت کې وشمېرلی شو چې خدای پاک ورله خیر ایښی دی او په هر عمل دی هغه پاکې نمونې قایم کو. موږ دا لوز کوو چې اوس به دا ایمان او دا تعلیم زموږ زړونو کې او زموږ عمل کې همیشه لپاره به وي، همیشه بس د دې برخه وي انشاءالله. او موږ به همیشه د خدای پاک په ذکر خپل ژبې لوندې ساتو او خدای پاک فرمایي چې یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا، یعنی یا مؤمنانو د خدای پاک ډېر ذکر کوئ. نو خدای پاک دا موقع مهیا کړې ده چې دغه خبرې یادګیرنه وشي او په دغه ورځو کې د خدای پاک د ذکر طرف ته پام پیدا شي، د عبادتونو طرف ته پام پیدا شي چې تقوا معیارونه اوچت شي او موږ د خدای پاک قرب ترلاسه کو. ولکه څنګه چې حضرت مسیح اسلام فرمایلی دي چې د دې په نتیجه کې به خدای پاک په عملي طور خپل لطف او احسان په تاسو ظاهروي. نو په تقوا کې چې موږ زیاتېږو نو په دې به د خدای پاک لطف او احسان ظاهریږي او د دې یوه ذریعه د خدای پاک د حقونو پوره کول دي او دا حق د عبادت او د ذکر الهي دی
په ذکر د خدا د عبادت د حق به په عبادت او د خدا پاک په ذکر ترلاسه کیږي. حضرت مسلم موعود رضی الله تعالی عنہ د جلسې په مناسبت دغه خبر داسې بیان فرمایي چې دا جلسه په شاعر الله کې شامل ده او په دې کې د شاملېدو مقصد حضرت مسیح موعود علیه السلام په روحانیت کې د ترقۍ حصول ښودلی دی او د دې یوه ډېره لویه ذریعه عبادت او د خدا پاک ذکر دی او د ذکر باره کې خدا پاک فرمایي نو ډېرې د نورې فایدو کې د دې یو ډېره لویه فایده دا هم ده چې اذکروا الله یذکرکم، یعنی که تاسو د خدای پاک ذکر کوئ نو خدای پاک به ستاسو ذکر کوي. نو خوش قسمته دی هغه تن چې ذکر یې د هغه آقا د هغه مالک د هغه پیدا کوونکی او حقیقي مالک کوي ورباندې لطف و احسان وفرمایي. نو په دغه ورځو کې د دغه اهمې خبرې طرف ته هر چا ته ډېر پام پکار دی. که جلسې کې ناست سړي دي، په جلسهګاه کې ناست سړي دي یا ښځې یا په مختلفو ځایونو کې په خدمت باندې مامور چې کوم ښځې او سړي دي، که لجنه دي، که ناصرات دي، که اطفال دي، ټولو ته دغه خبره وړاندې ساتل پکار ده. که عبادت او د خدای پاک ذکر ته څومره اهمیت ورکول پکار دی، که هغه مونږ نه ورکو نو بیا نه د خدای پاک د هغه فرستاده سره د هغه نماینده سره مونږ رښتونه تعلق جوړولی شو، نه د خدای پاک رضا مونږ ترلاسه کولی شو. لکه څنګه چې حضرت مسیح اسلام فرمایلی دي چې په اسمان به تاسو هغه وخت زما جومات شمیرلی کیږي چې کله په رښتیا د تقوا په لاره تاسو قدم ږدئ. دا یوه داسې فکره ده چې دې نه پکار ده چې زمونږ د بدن نري وخته زیږ زیږ شي. مونږ چې دا لولو او اورو او په جماعتي پروګرامونو کې ډېر ځل دا الفاظ چې ویلې کیږي نو په سرسري نظر موږ دغه څیزونو ته ګورو، دا ووایو واورو تیر شو یا څه وخت لپاره پام پیدا شي، وختي توجه پیدا شي او بیا هیر کو. نو یو مخلص احمدي ته، یو حقیقي احمدي ته ډېر په فکر او ډېر په غور دا خبره هر وخت په خپل زړه کې ساتل پکار ده. هره فکره او هر هغه لفظ چې حضرت مسیح موعود علیه السلام خپل جومات ته د نصیحت په طور فرمایلی دی پکار ده چې دا مونږ ښه بیداره کړي. مونږ بېشکه دا وایو چې مونږ احمدیان یو او د عرش خدای مونږ په هغه فهرست کې نه یو شامل کړي. که مونږ هر څومره دا وایو چې مونږ احمدیان یو، خو که د عرش خدای مونږ په دغه فهرست کې نه یو شامل کړي نو زمونږ د احمدي کېدو دا هم بیکاره ده او زمونږ د جلسو ته د راتګ مقصد هم بیا فضول دی. نو په دغه ورځو کې ښه دعاګانې کوئ، د خدای پاک سره تعلق جوړ کړئ، په ذکر الهي زور کوئ، خپل د زړه چې کوم تیارې دي هغه ختمې کړئ. په دغه حواله حضور فرمایي چې دلته یو تحریک کول غواړم. د حضرت خلیفة المسیح ثالث یو خوب و چې یو زبرګ هغې ته دا ویلي و چې جومات هر تن ته پکار دی چې 200 ځل د درود شریف وایي او دا چې سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم اللهم صل علی محمد و آل محمد. او بیا هغوی فرمایل چې کوم د منځني عمر خلک دي د 15 نه تر 15 کالو نو هغې د هم کم نه کم 100 ځله دا وایي او ماشومان د کم نه کم 33 ځله د دا وایي او د هغې نه هم چې کوم واړه ماشومان دي نو مور پلار ته پکار چې 3 ځله دې په دا وایي او ورسره د 100 ځله استغفار هم کوي. حضور فرمایي دې سره زه دا هم شامل وکم چې 100 ځله د رب کل شان خادم او رب حافظني وانصرني وارحمني ورد هم کوي او په دغه ورځو کې په خاص طور عموما همیشه لپاره هغوی ته په خوب کې هم دا ښودلی شوي چې که دا کوئ نو تاسو به په یو محفوظه کلا کې محفوظه شئ، چېرته به چې شیطان یې چرم نشي داخله دی او د اوسپنې دیوالونه دي د هغه کلا چې تر اسمان او چې دیوالونه تر اسمانه رسېدلي دي نو یو سوړه هم پکې داسې پاتې نشي چېرته نه به چې شیطان حمله وکړی شي. نو په دغه ورځو کې چې شیطان په هره هیله په مونږ د حملې کوشش کوي لګیا دی نو د جماعت په حیثیت هم په مجموعي طور په عمومي طور په دنیا کې هم د دغه دې نه د بچ کېدو هم دا ذریعه ده چې په خاص طور د مونږ په دعاګانو زور وکړو او صرف د جلسې په ورځو کې نه بلکې همیشه لپاره دی دا درود شریف او دا د خدای پاک ذکر چې کم دی، دا ورد چې کم دی، دا د خپل د ژوند برخه کو او دې طرف ته هر ماشوم مشر کشر ښځه د سړی ټولو ته پام کول پکار دی. بله خبره دا چې دلته به ډېر علمي تربیتي او روحاني بهتري پیدا کول لپاره هم تکرار نه کیږي. دا مو اورئ د خدای پاک مخې ته
لوز وکړي چې دا تقریرونه اوري او مدد ترې وغواړي چې خدایه مونږ ډېر په ښه نیت ستا د مسیح په راتګ ستا د مسیح په بلنه د زړونو د اصلاح لپاره حاضر شوي وو. خو دا اسلام په خپل د مټو په زور نشو کولی. ستا د مدد اجت دی. که تا زمونږ د ایاک نستعین دعا وانرېده او زمونږ مدد دې ونه کړو نو مونږ به ستا د عبادت معیار ترلاسه نه کړی شو. نو دا دعا کوو چې یا زما خدایه یا زما ښکلې خدایه تا ته زه هم ستا واسطه در کوم چې موږ د ضایع کېدو نه بچ کا. د کم نیک مقصد لپاره چې موږ دلته راغونډ شوي یو دې نه موږ له بې شمېره برخه راکړه. خپل فضل په موږ نازل کړه ځکه چې ستا د فضل نه بغیر موږ هېڅ هم نشو کولی. زموږ زړونه دومره پاک او صفا کړه چې موږ چې ساه اورو هغې نه د صرف موږ علمي او ادبي خوند نه پورته کوو بلکې د هغه تربیتي او روحاني معیارونه د موږ اوچت کوو چې ستا قرب ترې موږ ته ترلاسه کېږي او دا د خپل ژوند برخه کو په دې باندې عمل کوو. په خپلو نسلونو کې د هم دا خبرې بیا موږ جاری کړې شو. نو چې موږ په ښه نیت د جلسې د پروګرامونو د فیض پورته کولو چې کوشش کوو دعاګانې چې کوو او دا ټولې خبرې په خپل ژوند باندې لاګو کولو چې کوشش کوو نو عمله به خپل ژوند کې به د یو انقلاب براوستي شو. هغه خلک به جوړ شو چې انقلاب راولي په خپل ژوند کې او هغه انقلاب نه به برخه واخیستې شو چې د کوم انقلاب راوستو لپاره مسیح موعود علیه السلام مبعوث شوي وو. بیا د دې په نتیجه کې موږ په دنیا کې به هم انقلاب راولو. ګینې دنیا چې څنګه نن سبا په لهو لعب کې ډوبه ده دا د تباهۍ طرف ته روانه ده. لکه څنګه چې حضور فرمایي ما ووایي چې هر طرف نه شیطان حمله کوي لګیا دی او دې نه موږ بچ کېدی نه شو. که موږ په دې کې پرېوتو نو بیا د دنیا بچ کوونکي به څوک نه وي او موږ به هم دنیا سره ډوب شو. نو ډېر د ویرې مقام دی. هر احمدي ته همیشه غور کول پکار دی او دغه خبرې طرف ته همیشه پام پکار دی چې زه به دغه مقصد ترلاسه کوم چې زما د ژوند کم مقصد دی او زما د بیعت مقصد دی او کم لپاره چې ما د حضرت مسیح اسلام په لاس بیعت کړی دی او لوز مې کړی دی او د دې ترلاسه کولو به زه پوره کوشش کوم. حضرت مسیح موعود علیه السلام د جلسې په مقصدونو کې یو مقصد دا بیان فرمایلی دی چې د جلسې ته چې کوم راغلي خلک هغه د یو بل سره پیژندنه زیاته کړي یعنې یو بل سره د مینې او د محبت تعارف زیات کړي او د دې حق د بیا پوره کوي او دغه مقصد ترلاسه کوونکي دی شي. نو الله به بیا موږ په حقیقي معنو کې د جومات هغه غړي جوړ شو چې حضرت مسیح موعود علیه السلام وخته. نو په دغه ورځو کې د تعلقات زیاتولو او د مینې له فروغ ورکولو یو بل یا ترمنځ د سلامتۍ د خورولو باندې ډېر زیات زور ورکوئ او چې کوم مخکې تعلقات دي نو هغې کې مخکې نه زیاته بهتري پیدا کولو کوشش وکړئ. که په څه وجه څه خفګان پیدا شوی د هغې د لرې کولو کوشش وکړئ. د خدای پاک د رضا د ترلاسه کولو لپاره صرف دا نه چې فضولو خبرو نه ځان ساتئ بلکې د مینې او د محبت د فضا د پیدا کولو کوشش وکړئ. او صرف دا نه چې د جنګ جګړو نه ځان بچ کړئ بلکې چې کوم ستاسو زړې جګړې وي نو په هغې هم یو بل نه معافي وغواړئ او د ذاتي اناونو د جهل نه روزئ. ډېرې ګیلې تر ما رارسي ډېر شکایتونه دي چې تر ما رارسي چې په لږه خبره یو بل ګریوانونه خلک ونیسي د جومات د بدنامۍ سبب جوړېږي. داسې خلک ډېر ځل مخکې ما دې باره کې ویلي دي او تېره د انګلستان چې کومه جلسه وایي کې ما دا خبره کړې وه. حضور فرمایي په دې طرف ته پام وکړئ. ځینې بیا د مجبوراً د جومات د نظام د لاندې چې کله داسې خلک حرکتونه کوي نو د جومات د نظام د لاندې د جومات له خاطره د جومات د وقار له خاطره هغې د سزا ورکول وي او په دې بیا تکلیف هم کېږي. دا نه چې ډېر په خوشحالۍ سزا ورکړی کېږي. نو دا همیشه یاد ساتئ چې د جومات تقدس به موږ قایمو او د انتظامیه او د وقت خلیفه که چا سزا ورکوي نو د جومات د تقدس قایمولو لپاره ورکوي ځکه چې د جومات تقدس ټولو رشتو نه زیات اوچت دی. که مسیح موعود علیه السلام سره حقیقي تعلق دی نو بیا به په خپلو حرکتونو باندې پیمانه شي او یو بل سره چې کمې فاصلې دي هغه به صرف دغه محبت په وجه لرې کوي بلکې د هغې په ځای به د مینې تعلقات پیدا کوي. د رسول کریم په خبرو باندې به عمل کوي چې یو مسلمان دی بل مسلمان ته په خپله ژبه او په خپل لاس هیڅ تکلیف نه رسوي. او بیا دغه ورځو کې چې تاسو د خدای پاک د رضا د ترلاسه کولو لپاره راغونډ شوي یئ نو د هغې مخې ته ټیټ شئ او دعاګانې کوئ.
په کامل ایمان د خدای پاک ذکر کې مشغول اوسئ، په کامل فرمانبردارۍ د خدای پاک چې کومه ښودلې لارې دي هغې باندې روان شئ. او دا بیا ډوکېدی نه شي چې تاسو داسې شئ او بیا په سموقع د جومات د نظام د فرمانبردارۍ نه بهر شئ. یو طرف ته که دا کوشش وي چې موږ په اسمان باندې د حضرت مسیح موعود علیه السلام په جومات کې ولیکلی شي، او بل خوا د حضرت مسیح موعود علیه السلام او د هغې د خلفاو قایم کړي د جومات نظام د اطاعت نه بهر شي، دا څنګه کیدی شي؟ دا دورنګي ده. په نیک نیت د خدای پاک مخې ته چې څوک ټیټ شي نو هغې کې چې دا دورنګي نه راځي، نشي راتلی. نو په دغه ورځو کې د زړه د اخیره د دعاګانو په ذریعه د اصلاح په ذریعه د وینځلو کوشش وکړئ. خدای پاک چې کومه موقع درکړې ده د هغې قدر وکړئ. که د اصلاح په غرض په جلسې کې شامل شوي وي او څه میله هم دا نه ده ګڼلې، نو لکه څنګه چې د حضرت مسیح اسلام فرمایلي دي چې دا جلسه ده څه میله نه ده، نو یقینا بیا د زړونو چې کوم اخره ده هغه به ووینځلی شي. ځینې ځل د روزمره په ژوند کې د جلسې نه پس هم یو عام احمدي چې کوم خفګانونه وي او جګړه هغه عهدهدارانو سره وشي، نو په داسې صورت کې که دا ذهن کې وي چې دغه جلسې مقصد څه دی، نو هر احمدي به خپلې پخوانۍ چې کومې جګړې دي د هغې د ختمولو کوشش به کوي. که دلته د تلخی صورت پیدا شوی دی نو د هغې د لرې کولو به ما کوشش کوي. عهدهدارانو د جلسې په ورځو کې چې کوم خلک ډیوټۍ ورکوي هغې د دغه خبرې خیال ساتي چې موږ په هره طریقه د اعلی اخلاقو مظاهره کوو، د خدای پاک له خاطره به خپل ذاتي انونو د خفګانونو د لرې کولو کوشش به کوو، او ورورولي د ورونو په شان به اوسېږو چې کوم د دې لوس کړی دی د هغې د پوره کولو کوشش به کوو. د اعلی اخلاقو معیار د ټول نه زیات چې کوم ډیوټۍ ورکوي د هغې ښکاره کېدل پکار ده، ځکه چې د کارکوونکي او د عهدهدار په حیثیت د هغې ذمهواري زیاته ده، نو ځکه هغې کې د برداشت اړخ هم پکار دی چې زیات وي، او که څه زیاتي هم شي د چا نه نو بیا هم زغمل پکار دی، او د چا مقابلې ته نه دی راتلل پکار، په سختۍ جواب نه دی ورکول پکار. او چې کله تاسو داسې کوئ دا اوچت اخلاق چې ښکاره کوئ اظهار د دې داسې کوئ نو نورو لپاره به نمونه شئ. نو که عهدهدار د ځان د عهدهدار په ځای خادم وګڼي او هر کارکوونکی د ځان خادم وګڼي، او د جومات خلک خپل عهدهداران د جومات د نظام چلولو لپاره د وخت د خلیفه مقرر کړي کارکوونکي وګڼي، نو دا تعلقات به همیشه د مینې او د محبت تعلقات وي چې د وخت د خلیفه تابع به دنیا له امن او د سلامتۍ حقیقي پیغام ورکوي. دنیا کې به یو انقلاب پیدا کوي. د حضرت مسیح موعود علیه السلام بعثت چې کوم مقصد د هغه پوره کوونکي به وي، او هغه لارې باندې به روانې چې په کومو لارو باندې حضرت مسیح موعود علیه السلام موږ روانول غوښته، هغه معیارونو ترلاسه کوونکي به بیا دی وي چې کومو معیارونو د ترلاسه کولو لپاره مسیح موعود علیه السلام زموږ رهنمایي فرمایلې ده. هغوی فرمایي یو ځای کې چې سعادتمند خلکو تاسو ښه په زور په دغه تعلیم کې داخل شئ چې ستاسو د نجات لپاره مال راکړی شوی دی، یعنی یو قدم خو تاسو د سعادت ترلاسه کو، تاسو د ننه سعادت وو چې تاسو زه بیا موندم زما بیعت هم وکړو، خو اوس دغه تعلیم هم خپل عملي حصه کوي، برخه کوي د خپل د ژوند، اوس دغه تعلیم هم د خپل د ژوند عملي برخه کوي، الله به د سعادت چې کوم جوهر دی دا به نور ښایسته کیږي. فرمایي تاسو خدای واحد لا شریک ګڼئ، هغه سره هیڅ څیز هم مه شریک کوئ، نه په اسمان کې نه په ځمکه کې. بیا فرمایي خدای د اسبابو د استعمال نه تاسو نه منې کوي، بېشکه دنیاوي اسباب استعمالوي، خو چې کم تن خدای پاک پرېږدي او په اسباب باندې ډاډ لري هغه مشرک دی. پخوا راځه خدای پاک هم دا ویلي دي چې د زړه نه پاکېدو نه بغیر نجات نشته، نو تاسو زړونه پاک کړئ او نفساني کینې او غصې لرې کړئ، دې نه بیل شئ دغه څیزونو نه. خدای انسان په نفس اماره کې ډېر قسمه پلیتۍ وي، او د ټولو نه زیات د کبر پلیتي ده. که کبر تکبر نه وي نو یو تن هم کافر نه وي، نو تاسو د زړه نه مسکینان شئ، عاجزان شئ، په عام طور د انسانانو سره همدردي لرئ، او تاسو هغې ته د جنت ورکولو لپاره هغې ته نصیحت کوئ. یعنې موږ چې دا وایو چې اسلام دی چې اصل نجات ورکوونکی دین دی، د دې په ذریعه د خدای پاک قرب ترلاسه کولی شئ، خلکو ته واعظ کوئ د بهشت. فرمایي چې د
انسانانو سره همدردي کوئ د لپاره چې تاسو هغې ته د جنت ورکولو لپاره هغې ته نصیحت کوئ نو ستاسو د اواز کله صحیح کیدی شي که تاسو په دغه یو څو ورځو چې کومه دنیا ده په دې کې تاسو د هغې بدخواهي کوئ د هغوی د خدای پاک چې کوم فرایض دي هغه د زړه له ویرې نه پوره کوئ دې باره کې به ستاسو نه پوښتنه کیږي په مونځونو کې ډېره دعا کوئ چې خدای پاک د تاسو ځان طرف ته راکاږي او ستاسو زړونه صفا کړي ځکه چې انسان کمزوری دی هره بدی چې لري کېږي هغه د خدای پاک په قوت لري کېږي فرمایي تر څو چې انسان خدای پاک نه قوت بیا نه مومي یو به د په لرې کولو قادر کېدی نه شي اسلام صرف دا نه دی چې د رسم په طور دی ځان ته کلمه ګو ویلی شي بلکې د اسلام حقیقت دا دی چې ستاسو روحونه د خدای پاک پاسته نه پرېوځي او خدای او دغه په احکاماتو د هر د خدای او د هغه احکامات د هر اړخ نه تاسو لپاره د په دنیا باندې مقدم شي یعنی تاسو دین په دنیا باندې مقدم کړئ نو دا د حضرت مسیح موعود علیه السلام قائم کړي معیارونه دي چې موږ ته ځان کې د پیدا کولو د ترلاسه کولو کوشش پکار دي چې د نفساني کینو او غوسو نه د لرې شو دا ډېره ښه موقع ده په دغه ورځو کې د دې طرف ته کوشش پکار دی په دغه ورځو کې چې یو روحاني ماحول پیدا کیږي نو ځکه خپله محاسبې طرف ته پام پیدا کیږي او د محاسبې طرف ته پکار هم دی چې پام پیدا شي او دې خبرې باندې غور وکړي هغې فرمایي چې کبر نه ځان ساتي ځکه چې کبر دی چې نافرمانه کوي انسان او کبر دی چې د انبیا انکار په انسان کوي او کبر دی چې د نظام د جماعت نظام خلاف خلک لمسوي او بیا چې کوم د جماعت نظام د هغې په مقابله کې ودرېږي او کبر دی چې یو بل سره انسان جنګوي او کبر دی چې د خپل د انا د دروغ غیرت ښیي نو د کبر نه د بچ کېدو ډېر کوشش کوي نو د حقیقي همدردي د خدای پاک سره د مخلوقو د خدای پاک مخلوق سره د حقیقي همدردۍ د پیدا کولو ویل شوی دي چې تاسو د خبرو اثر به وملئ تبلیغ به مسئله اثرداري چې کله حقیقي همدردي د خدای پاک مخلوق سره پیدا شي دلته همیشه په جلسو خلک راځي جلسو نه متاثر کیږي زموږ ماحول چې ګوري نو متاثر شي ځکه چې هغې ته دا خبره ښکاري چې احمدیان په عاجزۍ د مېلمنو خدمت کوي لګیا دي او په مینه او په محبت اوسېږي دا خاموشه تبلیغ دی چې کم طرف ته زه پام ګرځوم حضور فرمایي همدا تبلیغ دی چې د خلکو په زړونو کې د احمدیت پیغام چې کوم حقیقت دی هغه د غالبولو کوشش کوي دلته چې ستاسو په جلسه کې هم د مختلفو ملکونو نه خلک راغلي دي نو همیشه په شان حضور فرمایي ماته دا امید دی چې دوی هم نیک اثر د ځان سره وړي خو شرط دا چې تاسو خپل د نیک اثر د جوړولو کوشش هم وکړئ خپل قول او فعل یو کوئ او د حضرت مسیح موعود علیه السلام په تعلیم باندې عمل وکړئ او خپل عاجزۍ او په انکسارۍ د خدای پاک مخې ته ټیټ شئ او د هغه مقصدونو ترلاسه کوونکي شئ چې کوم د جلسې مقصدونه دي او د تقوا د ترلاسه کولو چې کوم مقصد دی چې پیدا نه کې کولو توفیق پیدا کړي او چې کله دا وینو بیا زموږ په دعوت الله کې برکت پریوزي حضور فرمایي چې نن سبا د اسلام خلاف د مسلمانانو خلاف ډېرې خبرې کیږي خو دلته په دغه ماحول کې چې کله دی مینه محبت او ورورولي او زموږ اعلی اخلاق ګوري او خدای پاک سره چې زموږ تعلق چې دی وګوري نو ډېر خلک داسې دي چې د دې د دماغونو نه به دا شکونه او شبې لري شي چې مسلمانان غلط عمل لري او غلط تعلیم ورکوي نو په دغه ورځو کې خپل په قول او په فعل دا ماحول داسې د امن نه ډک کوي چې موږ همیشه د خپل ژوندونو همیشه د خپل ژوند باندې دا لاګو کو او په دې به یو داسې اثر په دنیا قایم شي چې خلک به وایي چې همدغه خلک دي چې د اسلام په حقیقي تعلیم باندې عمل کوي او د اسلام حقیقي تعلیم هغه تعلیم دی چې دنیا له حقیقي امن او سلامتي ورکول شي نو دا خاموش تبلیغ هم دی چې بغیر د څه لټریچر نه بغیر د څه دلیل نه تاسو وکوي که موږ په خپل ژوند کې د اصل حقیقي اسلامي تعلیم نمونه پیدا کو او د خپل د بیت لوز پوره کوونکي موږ شو نو موږ له حضرت مسیح موعود علیه السلام بیت په موږ له فایده راکوي چې کله موږ دین په دنیا باندې مقدم کو صرف په نارو باندې به انحصار نه کوو او حضرت مسیح اسلام څومره په درد او په ناکلارۍ خپل جماعت ته نصیحت فرمایلی د دې نمونه به زه تاسو ته وړاندې کوم هغې فرمایي دعا زه کوم او تر څو چې په ما کې دم دی ژوند دی زه به دا دعا کوم او دعا مې همدا ده چې خدای پاک د زما د دغه جومات زړونه پاک کړي او د خپل د رحمت لاس په دې باندې خور کړي او د دې زړونه د خپل طرف ته راکاږي خپل طرف ته واړي او ټول شرونه او کینې د دې زړونو نه لرې کړي او یو بل سره ابسي مینه
رښتونی مینه دې دی لور کی او زه دا یقین لرم چې دا دعا به څه وخت قبليږي او خدای پاک به زما دعاګانې ضایع کوي نه. خو زه دا هم دعا کوم، حضور فرمایي دا یو ډېره تنبیه ده او انذاري خبره هغوی فرمایلی ده. فرمایي زه دا دعا هم کوم چې که یو تن زما په جومات کې د خدای پاک په علم او په اراده کې د ازل نه بدبخته دی چې ورلپاره دا ډو مقدر نه دی چې هغه د رښتونې پاکیزګي او خدا ترسي دی ترلاسه کړي، نو یا قادر خدای زما له طرفه هغه منحرفه کا لکه څنګه چې هغه ستا له طرفه منحرفه دی او د هغه په ځای څوک داسې راولي چې زړه یې نرم وي او د چا په چا کې چې ستا طلب وي، څوک چې ستا طلب لري، ستا غوښتنه لري، پکار چې دا خبره دې مونږ راویښ کړي چې که مونږ د حضرت مسیح موعود علیه السلام د دعاګانو نه برخه اخیستل غواړو نو ځان کې بیا به تبدیلی راوستل پکار وي. ګنې هغوی فرمایي که دا نشته، که دا در کې نشته بیا ما سره تعلق هم نشته، ځکه چې زه خو نیکانو او سید خلکو سره برکتي خلکو سره تعلق ساتل غواړم. نو که دا دعا یو خوا پکار چې مونږ کې امید او پام پیدا کړي چې مونږ د نیکۍ کوونکي شو، نو ورسره د ویر هم دا مقام دی که چې موږ په دغه نیکو باندې عمل ونه کړو نو موږ چېرته د حضرت مسیح اسلام نه لرې نه شو. نو صرف په نامې د بیعت کوونکي مه جوړېږي او بیعت هم چې وکړو نو بیا د خدای پاک د فضلونو ترلاسه کولو په ځای د هغې خفګان مه ترلاسه کوئ. خدای پاک د موږ بچ کړي دغه څیز نه. حضور فرمایي چې دا خبره به هم زه کول غواړم چې جلسې په ورځو کې هر هغه تن چې ډیوټۍ ورکوي، هر هغه تن چې شامل دی هغه د په ماحول نظر ساتي. نن سبا چې په کوم حالات دي نو څوک شرپسند ترې فایده پورته کولی شي، نو ځکه د سکیورټي په لحاظ ډېر هوښیار اوسئ. خدای پاک د هر یو تن د شر نه بچ کړي او دا جلسه دی ټول او دا جلسه دی ټول برکتونه راغونډ کی او هر یو تند د خدای پاک په حفاظت کې د دنیا حالاتو لپاره هم ډېرې دعاګانې کوي، د خپل ملک لپاره هم ډېرې دعاګانې کوي او بیا چې موږ په اخلاص د خدای پاک په حکمونو باندې عمل کوونکي شو، د رضا ترلاسه کوونکي شو، د اسلام په حقیقي تعلیم باندې عمل کوو، د رسول کریم سره د حقیقي مینې اظهار کوو، د حضرت مسیح موعود علیه السلام چې د هغې په غلامۍ کې د اسلام نشاط ثاني لپاره راغلي دي او د اسلام تعلیم خورولو لپاره راغلي دي، د هغې پوره کوونکي دي چې موږ یو نو خدای پاک به یقینا زموږ نیتونه به چې خدای پاک به بیا زموږ دعاګانې موري او موږ به د دنیا لپاره د رهنمایي ذریعه جوړېږي. خدای پاک توفیق راکړي چې موږ د جلسې د برکتونو نه فایده پورته کړو. خدای پاک دې په دغه 3 ورځو کې په خاص طور همیشه دې تاسو ټول په خپل حفظ او امان کې ساتي، د خپلو فضلونو بارانونه دې په تاسو وري او د دعاګانو توفیق دې تاسو له درکړي چې کوم ما تحریک کړی دی درود شریف 200 ځل ویلو او استغفار 100 ځل ویلو، رب کل شان خادم کرب حافظنی منصورنی ورحمنی ویلو طرف ته هم ډیر پام کوئ او دا صرف 3 ورځې لپاره نه دی بلکې دا یو مستقل تحریک دی. هر احمدي ته دا مستقل ویل پکار دی. میندې د خپلو ماشومانو ته دا ښایي خدای پاک دې توفیق ورکړي. د جلسې انتظامیه دا هم لیکلي را لېږلي دي ماته چې هلته څه نمایشونه منعقد کېږي لګیا دي او وایي چې تاسو اعلان وکړئ چې خلک د دا نمایشونه هم وګوري، نو ځکه دې طرف ته هم زه پام ګرځوم چې دا نمایشونه وګورئ، دې نه فیض پورته کوئ چې بیا تاسو خبر هم شئ چې د خدای پاک افضل څنګه په موږ روان دي. خدای پاک دې توفیق راکړي او په دغه ورځو کې په خاص طور د جرمني چې کوم خلک دي زه دا ګورم چې ډېر لوی شمېر کې دي هلته ماشاءالله په دعاګانو د خدای پاک ذکر طرف ته خاص پام کوي. خدای پاک د په هر لحاظ دا بابرکته کړي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله
ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر